قدرمن اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی جی نو لبین سبزی صاحب تاسو د هغوی په شخصیت باندې خبره اتره کولی نو عادل جان ما دا وی چې یو کینګ وي یو کینګ میکر وي یو بادشاه وي یو بادشاهګر وي دا بادشاهګر هم و ګوره د مقالو نه موږ ته دا په نظر راځي که نه او د علمیت نه چې که ده غوښتې نو ده به ګڼ کتابونه لیکلي خپل هغه به د اکیډمۍ نه چاپ کړي او یو ډېر لوی نوم به په دغه عالم پیدا کړی و چې څنګه د دغه لږو لیکلو نه پته لګي خو ده دا کار نه دی کړی ده داسې کار کړی دی چې د لیکوالو یو ډله جوړه کړه هغه یې اکیډمۍ کې کېنول مختلف موضوعات پې ورکول او د هغې نه به کار اخیسته او د پښتو ژبې دپاره یې چې دی نو یو بنیاد کېښوده چې لکه اکیډمي څه ته وایي چې کم په یونان کې څنګه اکیډمي وه د ارسطو دی او د افلاطون دی چې پیدا کړي د افلاطون په نوم چې کومه اکیډمي وه په ایتنز ښار کې داسې د تصور و لکه دغه شعور لره چې داسې اکیډمي نه چې هسې لکه تش په نوم دا چې څنګه اوس دي د پښتو په نوم بلا ادارې دي که نه دا سوچ و چې نه داسې یو اکیډمي دا یو عشق و یو جنون و چې دا وی چې دا خلق زه پیدا کړم چې لکه داسې که نه چې دا روانه شي دا سلسله چې د ډیوې نه ډیوه بلیږي اوس که چېرې ده غوښتی نو د خپل کار شروع کړی په خپل یې لیکل کولی نو بیا دې کار ته نه اوسګارېده نو دغه قرباني ده ورکړې ده چې دغه کار ډېر کم کړی دی چېرته ضرورت پیدا شوی دی نو هغه وخت یې کړی دی خو لکه زیات تر چې کوم دي نو د خلکو سرپرستي کړې ده او چا کې چې څه صلاحیت دی هغه ته وایي دا کار وکړه دا کولی شي بله دا ده چې د یو بل سړی دی پروفیسر ارباب محمد یعقوب دا د ډېر نږدې دوست او شاګرد دی هغه وایي چې مولانا صاحب یو همدرد انسان و د انسانیت سره مینه وه د انسانیت درد یو متین او سنجیده او باوقار سړی او مهربان استاد و وایي چې د ایم ای پښتو دوه کالن د درس تدریسي وخت یا عرصه چې کومې لمحې وې هغه وایي داسې تېرې شوي دي چې زمانه به چرې هېرې نه شي مطلب دا چې ته کله د پښتو اکیډمۍ بنیاد کېښود نه پس بیا د پښتو ډپارټمنټ نو بیا د په خپله پای کې سبق خو او د سبق سره دومره زیاته مینه وه چې یو خو دا وه چې ده به وایي چې د شاګردان دا وایي دی هم وایي نور شاګردان چې ډېر خوشطبي پکې هم وه په لیکچر کې بیا چې د لطیفه وویله په ډېر ښایسته انداز کې بیا خبره بیا دومره خواږه او دومره مزیداره کړه چې که په ګینټو به دی هم دغه و نو د سره چې کوم د ځان سره ځوانان استادان برتي کړي نو هغوی سره به لا مونږ تنګ شو مونږ هلکان دی وایي خو د مولانا صاحب سره به نه تنګېدو مطلب دا هم یو ډېر لوی هنر و دغه او د دې سره کوم فیشن چې کوم مینه چې وه د درس او تدریس سره د دې نه دا اندازه لګي چې د یو دوست نو هغه د یونیورسټۍ رجسټرار شو نو رجسټرار چې دی دا 19م ګریډ سړی اوس خو شلم ګریډ او هم عهده ده نو مولانا ورته وی چې دا رسې چالو که لکه تا د درس و تدریس معززه پیشه پرېښود لړې بابو شوې مطلب دا چې لکه هغه دا ورته لوی کار ښکارېده که نه نو دا د شخصیت مختلف پړخونه دي چې زمونږ دا ټول دا شخصیت جوړوي که نه لکه سیاسي نظریاتو سره خو اختلاف ممکن دی خو به حیثیت پښتون پوهان او نقاد او د پښتو ژبې او ادب د مهربان د سرپرست د پښتون په باره کې چې د کوم نظریات لرل د خپل کام په هغه ډېر د قدر وړ دي مطلب دا چې د هغې موږ سره عملي دغه موجود دی لکه مثلا انور خان په درانه سټه نومي مضمون کې په دې حواله لیکي د باره کې چې مولانا صاحب د جامو یعنی لباس کپړو او د هغه د ناستې پاستې د هغه نه تا په سپاه خان اندازه لګولی شوه چې هغه د ډېر د حد نه زیوا ساده خو نفیس دی نفاست پسند دی ځکه چې لباس پې ډېر صفا سوتره اچوم او ملمه دوست دی او د حقیقي معنو کې د هغه کردار د یو پښتون مسلمان کردار و او د دې سره یعنی د خپل ملک سره یې مینه وه دا وایي د هغه نظریه وه چې څوک وایي چې زه پښتون یم دا دعوه کوي نو هغه به ارومرو مسلمان وي لکه دا د مولانا صاحب نظریات چې که موږ په نظریه باندې خبره کوو که نه او د
د دکې دپاره د پښتو ژبې د ودې د خدمت دپاره چې کله د پښتو اکیډمۍ خبر راغله نو هغه د هغې بنیاد کې خو د هغې به خبره کوو چې کله خدماتو له موږ ورسو د مولانا صاحب باره کې یو دا خبره هم پکار ده چې راشي په ریکارډ باندې چې هغه یو داسې علمي شخصیت و داسې ادبي شخصیت و چې صرف پښتانه شاعران ادیبان د هغه دور یا د هغه شاګردان د هغه نه متاثر نه وو انې هغه سره مینه کوله د هندوستان ډېر نوموړي شخصیتونه د علم و ادب سره چې کوم تړلي وو نو هغه چې کوم په ده باندې مین وو د سره تعلق و او خود زړه نه ولې عزت کو او هغوی په داسې د هغوی د مضامینو کې د ذکر دی هغه دور د لیکونکو چې دی که نه نو لکه ادارو به والا باقاعده هغه ټولو ادارو سره د تړونو هغه ادارو مشران ټول علمي خلک وو لکه مثلا یو سړی دی مولانا فضل معبود صاحب هغه په دې حواله لیکي چې مولانا صاحب په تعلیم کې په ریډیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت په خارجه محکمو کې څانګو کې په تر ډېره وخته پورې یعنی تر عمر تر ډېره اخري عمره پورې چې د هغه خپلې وظیفې تر سره کړي دي په دې ټولو کې پاتې شوی دی آل انډیا ریډیو پښتو سروس کې هم د نن پرون رساله چې پیرنګیانو به استدې کتاب مخکې به راشي هغې د پښتو څانګې ایډیټر هم او هغه به هغې د دې لپاره استه چې د جنګ عظیم خبرونه به یې ورکول چې جنګ عظیم شروع نړیوال جنګ نو هغې کې به پښتنو ته نو مولانا صاحب هغه ادبي کړه لکه ادب کار یې ته ومغسته لکه هغه په ځای دی چې صرف پروپیګنډا یې ته کار یې ته اخیستی وی د دې نه علاوه چې کوم دی نو دغه سړی لیکي چې د درس او د تدریس د تالیف او د لغات د تدوین د هغې تیارول هغې له خلک پیدا کول دا شان نور څېړنه باندې خلک لګیا کول هغه کول موضوعات ټاکل د مختلفو حیثیتونو سره چې کوم علمي ادبي او تحقیقي ادارې وي په هندوستان کې نو مولانا صاحب د هغې مشرانو سره عالمانو سره ډېر نږدې تعلق لره دی لیکي مولانا دا محترم مولانا فضل معبود صاحب لیکي دی وروستو لیکي چې کومو ادارو سره د هغه تعلق و صرف هوایي خبره نه کوي نو یې په هغې کې ځنې دا دي پښتو اکیډمي خو خود وه پېښور پوهنتون خو خود و مرکزي اردو بورډ اداره یادګار غالب پاکستان رائټرز ګلډ اباسین آرټس کونسل پنجاب پوهنتون شعبہ تصنیف و تعلیب کراچی اسلامک ریسرچ انسټیټیوټ کراچی او د دې نه علاوه په دغه باندې په نړیوال کچ بعضې ادارو سره هم تعلق او دکه وجه وه چې موږ وروستو بیا وینو چې هغه ځینې داسې اچیومنټس هم کړي دي پښتو ژبې دپاره چې دغه ادارو سره د تعلق تړون په وجه باندې را به شو هغې له بیا او د دې نه علاوه چې دی د بهر کوم شخصیتونو چې کوم ادارې وي نو د هغې ریکارډ وایي په پښتو اکیډمۍ کې پروت دی چې کومو خلکو سره هغه خط و کتابت کړی دی په ملک دننه یعنی په هندوستان کې بیا چې کله پاکستان جوړ شو او د هغې نه علاوه چې کوم نو په دې کې لکه چې کوم علمي ادبي شخص مثلا حافظ جالندري سره د هغه ډېر ښه تعلق و چا چې د پاکستان ترانه هم لیکلی ده که نه د ډاکټر سعید عبدالله چې ډېر لوی محقق دی مړ دی اوس د اردو جمیل الدین علی اوس مشر سړی دی ژوندی دی اوس هم لا ژوندی دی فیض احمد فیض فیر اسام الدین راشدي دا مهتاب راشدي پلار چو اوس دا ریډیو ټلویزیون سره چې هم تړلی وه که نه د دې نه علاوه حامد علي خان ممتاز حسین ایس ایم اکرام او پروفیسر حمید احمد خان دا چې کوم هغه وخت د علم و ادب ډېر لوی لوی منارې وې نو دوی ټولو سره چې دی نو مولانا صاحب تعلق ساتلو د دې سره سره چې کوم دی نو دا سړی په دې خپل مضمون کې د دې نومونه صرف نه ورکوي هغه ټوټې راغستې دي کوم چې خطونه چې دی رالیږلي دي مولانا صاحب ته